د T20 کرکټ نړیوال کپ په ګټلو کې انګلند بریالي شو او پاکستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. په فائنل سیالي کې د پاکستان لوبډل انګلند ته د 138 منډو آسان خطب ورکړیو. د اتوار پرواز د ملبرن په کرکټ میدان کې روان دي سیالي کې پاکستانی توپ وخونکو د انګلند د بالرانو په وړاندې غوړه لوبه ونه کړې شو او په ټاکلو شل اورونو کې اته لوبغاړي په 110 منډو جوړولو وسوځیدل. د لوبې ټاس یا پچا د انګلند کپتان وګټله او پاکستان ته لومړی د بیټینګ کولو دعوت ورکړو. په پیل کې چې کله د پاکستان تکړه اوپنران کپتان بابر اعظم او محمد رضوان توپ واخنې تر ووتل نو غوړه لوبه پیل کړه، خو ډیر زر محمد رضوان د سیمکرن په بال وسوځیدو. هغه په 16 بالونو 15 منډه جوړ کړې. د محمد رضوان وروسته محمد حارث توپ واخنې تر ووتلو نو بابر اعظم او محمد حارث د پاکستان منډې 15 ته ورسولې. محمد حارث پاتو منډو بابر اعظم په 22 منډو جوړولو د عادل رشید په بال وسوځیدو. افتخار احمد بغیر د سمنډې جوړولو د سټوکس په بال سوځیدلی. خوشان مسعود بیا یو څو خطو پوخنه وکړه او 18 منډو جوړولو نه وروسته د سیمکرن په بال وسوځیدو. د پاکستان محمد نواز 15 شاداب د لوبه کې شل منډې جوړې کړي، خو ولې د انګلند بیټسمنانو دغه رنزونه خو په اسانه راواړول او کپ یې په خپل نوم کړو. د انګلند د میچ په ګټلو په ټولنیزو رسنیو قسم خبرګورونه ویلي شوي دي او دا یې د سیاسي حالاتو سره تړلې دي. انورزیب نومي یو تن یو ټویټ کې د عمران خان د هغه بیان حواله ورکړې ده او ویلي چې د بابر اعظم د کپتان جوړېدو مشوره عمران خان ورکړې ده، خو خالد منیر وایي که عمران خان مشوره نه وي ورکړې نو نن به مو دا میچ ګټلی وو. سلیم شاه ویلي دي چې ښه شوه چې پاکستان کپ نه دی ګټلی، ځکه چې موږ د بهانوي ورلډ کپ مشکلاتونه نه خلاصیږو نو دا به موږ څنګه سمبالو. یو بل تن لیکلی دي چې بابر اعظم د وزیر اعظمۍ د کرسۍ نه پاتې شو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400